هغه سړی چې 15 وخت لمونځ کوي خپل کاروبار کوي او په کاروبار کې بیا 15 وخت لمونځ کوي دا بهتره ده او افضله ده تر هغه سړي چې پالتو ګرځي او پیسو ته ضرورت پیدا شي نو بیا ورسې فکر کوي سوال کوي خلکو ته یې لاسونه نیولي وایي زه په کور کې شی نه لرم ولې دی روزګار نه کوي پالتو ګرځي او بیا فکر کوي دا فکرجن سړی چې په ورځ د قیامت را روان وي نو وایي په مخ کې به دغه غوښې نه وي خالي هډوکي به وي هډوکي به وي غوښې به نه وي چې په دنیا کې د فکر کوئ الله د ته روغ صحت ورکړی و جسم یې ورکړی و او ګوډ نه و ړوند نه و شلی نه و مریض نه و په هغه باوجوده باندې دی به راولاړ شو فکر به یې کوئ سوال به یې کوئ خلکو ته به یې لاسونه نول نو دا په ورځ د قیامت به د دغه سړي پر مخ باندې غوښې نه وي نو هغه سړی چې 15 وخته لمونځ کې کوي خپل کاروبار کوي دا بهتره او غوره ده تر هغه چا چې بل ته یې لاس نیولی وي ته په مزدوري مه شرمېږه که ته مزدوري کوي که ته ریړۍ چلئ یعنی سبزي خرڅئ فروټ خرڅئ بیلچه وهئ ټیکټر چلئ کار موټر چلئ یو بله روزانه کوئ نو په دې مه شرمېږه په فخر سره یې کوه دلته شرمېږه سته پالتو ګرځې د بل وجیب ته دې سترګې وي او په هوټل باندې ناستې د یوې پیالې د 4 روپۍ نه لرې یا پالتو ګرځې چې کله خرچه در څخه ختمه سي تا سره په جیب کې پیسې نه وي نو مجبوره یې غلا به کوې